او دا ټرالیان د خلکو ملکیتونه دي دلته به ودرول او دا ټول ستاسو مخې دي چې دا ټول تباه کړي دي خو ستاسو د هلې ځلې ته زه سلام کوم چې مرګ له ځان ورکړی و په پول کې د کسو ودرېدم نه شو موږ د سکول واړه اړول راړول چې تاسو په هغې کې زموږ سره اوږه په اوږه ولاړ وي او کورې جوړ کړی د یو رپورټ داسې هم شته چې بلډینګ رارتاویږي هغه ما وکتل یو چغه یې کړه تاوی چېرې هغه کور راغی بلکې هغه پلازه وه نو تا ته نور د علم نه و چې دا پلازه ده که بلډینګ خو تا یو کور راغی هغه ستا هغه اواز په چت ولاړ وي نو ستاسو حال وزلو ته هم زموږ سلام نور حکومت هم دار صحیح نه او نور خدا د الله طرفه خو نقصانات لکه د هغې څه ازاله ډېره ګرانه ده خو شکر مو په دې وباسو چې په دې علاقه لکه نږدې جاني نقصان نه ده شی او مالی نقصان ډېر زیات شوی دی نقصان اندازه دی خپل لګول چې څونه شي یاره شی چې 3 نیمو لاکو روپو دا شوی دی داسې دغه اخواته دی بل ځګي دا شوی دی داسې پکې 2 لاکو دا پردې مړ دي تر تقریبا 9 لاکو روپو نقصان ملاو شوی دی رانی یاره بس لاړه وځي برباد شو دا رزق وسیله هغه ودرېده زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او الله دې ستاسو عزت نصیب کړي او زه خپلو مشرانو ته یم چې د وسیم خان برپور لکه د زړه د کومې نه زه دغه کوم چې دونه منډه او خدمت چا نه کړی لکه څونه چې وسیم خان وکړو 8 بجې باندې بیا چې دا خو دغه سیوا شو چې ما ته اطلاع میلاو شو چې یو خور زیات شو ته ځان سکول ته راورسوه زه رالم چې زه رالم بس هغه هر څه د ښکړي وو بس ورونه ګېټونه میټونه هر څه یې مات کړي پورې نه وکړه سامان یې وړی کرسۍ ورځي فرنیچر منیچر دا یې ورځي دا داسې چاپېره دا سکول و دا ما لیدلی دی چې دا کمرې وړي دي دا کمرې ورځي هغه دی کې دغه دی کې یو کلټین و بهر هغه هم وړ دی قدرمنو د هغه علاقه ده چې غمزپلې ده او دردېدلې ده د سیلاب چپې سوې د خلکو دپاره تباهي او سبب و خو تاسو د کیمره په سترګه شاته دا ټریکټر ګورئ ټرالي ګورئ صاحب دا په قسمت بد شوې ده خو نور د دې انجن وغیره چې کوم دي سامانات پارټ چې کوم دي هغه تباه او برباد دي کته به هم زو دا کورونه به راپورټ کوو خو تاسو به زموږ سره اوسئ بای په پروګرام کې د خلک ګوري نن خو ډېره یو غمزپلې ورځ ده د ژړا ورځ ده دردېدلې ورځ ده په سوات باندې به داسې یو قیامت راغی خلک یوړو قیمتي جانونه پکې لاړه ضایع شو دا سیلاب څه و د منګلور د خلکو دپاره یو غټه د خفګان ورځ وه نن تاسو څه ویل غواړئ بالکل اول خو ستاسو ډېره مننه وسیم صاحب مونږ خو چې څنګه سهار راووتو نو مونږ ته ورینګ وشو چې کولام او دې سایډونو نه کورونه هم را په مخه کړي دي نو مونږ راووتو د خدای خدمتګار په دغه باندې نو د ټول ناول په منګلور په پل کې تاسو حاضر وئ چې انتظامیه څوک هم نه او تاسو حال وزلو ته زموږ سلام دی نور خدا د الله طرف نه او دا ځینه چې د خلکو ذاتي ملکیت دی او دا میا سید بوار او د میا ګل بوار د خصوصي ملکیت دی دا کم خواوشا چې دي دا پکې پبلک سکول دی دا خپل کورونه دي بلډینګونه دي او دا ټرالیان د خلکو ملکیتونه دي دلته به ودرول او دا ټول ستاسو مخې دي چې دا ټول تباه کړي دي خو ستاسو د هلې ځلې ته زه سلام کوم چې مرګ له ځان ورکړی و په پول کې د کسو ودرېدم نه شو موږ د سکول واړه اړول راړول چې تاسو په هغې کې زموږ سره اوږه په اوږه ولاړ وي او کورې جوړ کړی د یو رپورټ داسې هم شته چې بلډینګ رارتاویږي هغه ما وکتو چې په هغې کې هم تاسو هغه رپورټ کوئ یا بلډینګ رارتاو شي یو چغه یې کړه تاوی چېرې هغه کور راغی بلکې هغه پلازه وه نو تا ته نور د علم نه و چې دا پلازه ده که بلډینګ خو تا یو کور راغی هغه ستا هغه اواز په چت ولاړ وي نو ستاسو حال وزلو ته هم زموږ سلام نور حکومت هم دار صحیح نه او نور خدا د الله طرفه خو نقصانات لکه د هغې څه ازاله ډېره ګرانه ده خو شکر مو په دې وباسو چې په دې علاقه لکه نږدې جاني نقصان نه ده شی او مالی نقصان ډېر زیات شوی دی او ستاسو یو جهان مننه قدرمنو دا تاسو ته ما ووې چې نن په منګلور باندې قیامت دی د بل بای سره هم خبرې کوو مخکې به ځو کورونه راپورټ کوو تاسو سره مکمل فوټیج ښو ویډیوګانې ښو تاسو به زموږ سره اوسئ زه حکومت ته درخواست کوم چې په کو د منګلور تحصیل دی کو د چارباغ تحصیل سره کمه د علاقه موجود ده برای مهرباني د دې سروې وکړئ ډي سي ته درخواست کوم چې راشئ په دې سخته کې د دې خلکو سره ودرېږئ د دې خلکو چې کومه ازاله کېږي برای مهرباني دا تاسو په وخت باندې ادا کړئ دا به زما د صوبایي کومند غوښتنه ده یو درخواست ورته کوم چې زموږ سوات باندې هر قسمه سخته راغلې ده کو تاسو کو جنګ ګورئ کو سیلاب ګورئ کو زلزله ګورئ چې کله هم زموږ په سوات باندې داسې حالات راغلي دي د خلکو دا جمع کونجي چې کوم د غریبۍ سلوخې لرګي هغه سیلاب د ځان سره نن وړي دي
او راځي د بل بای سره خبرې کوو د رپورټ په حواله باندې چې د څور غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو وسیم خان زه ډیره شکریا ادا کوم. زه به دا ووایم چې زما په ژوند کې دا په 1994 کې دا سیلاب راغلی او اوس په 2025 کې دا سیلاب راغی. په هغه وخت کې دونه آبادي نه وه، خو د منګلور پولې وړی و، د بنجوټ پولې وړی و، د وینۍ پولې وړی و، د کولاډیر پولې وړی و. او په دې کې هم ډېر زیات نقصانونه وشو. زمونږ سرداری، زمونږ برکلی، بشپڼو، تلیګرامو، زمونږ منګلور، بنجوټو دا دره ډېر زیات نقصانونه وشو جی. او زه تا ته حیران په دې ما چې الله پاک دې تاسو له ژوند او صحت درکړي، ځکه چې په 50-60 فوټه کې دې خوا څوک نه راتلو، په 100 فوټه کې دې خوا هم دې سیلاب ته څوک لکه د ودرېدو دغه نه و. او تاسو په چت ولاړ وئ او تاسو د هغه خپل ژوند نه خپل رړه صبر کړی چې یاره دا ماشومان دي او هر څه لکه داسې و چې لکه هغه ژوند نه تمه قطي شوې وه جي. ما خو دا چغې ویلې چې تاسو مخلوق سامان پرېږدئ، ځانونه بچ کوئ. جی جی جی. اوس زه خپلو مشرانو ته هغه ډي صاحب دی، زمونږ ایس صاحب دی، که تحصیلي چارباغ دی، که تحصیلي بابوزی دی، دا به موږ باندې ډېر دا 20-25-30 سال زما په ژوند کې دا دونه په دغه رالو خوشحالي نشته، خو ټول سیلابونه دي او زلزلې دي، افتونه دي. نو اوس هغو ته موږ مشرانو ته هم دا دغه کوو چې ستاسو زموږ د مشرانو سره، زموږ د دې کلي علاقې سره لکه معاوضه له ورکړي، ځکه مرګونه وشو. څاروي به کې تللي دي، ځمکې به کې تللي، آبادیانې به کې تللي، دا ډک ډک دوکانونه وو. دلته یو وټه وه جي چې هغه په کروړو روپو هغه پکې دغه شوه لاړه. نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او الله دې ستاسو عزت نصیب کړي. او زه خپلو مشرانو ته یم چې د وسیم خان برپور لکه د زړه د کومې نه زه دا دغه کوم چې دونه منډه او خدمت چا نه کړی لکه څونه چې وسیم خان وکړو. والسلام. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه روغ ښه برابر؟ نوم دې وایه بادشاه. عبدالرازق. عبدالرازق دا ټرالي دې لاړه؟ ټرالي یاره بس لاړه جي. برباده شوه. برباده شوه. دغه د رزق وسیله وه، هغه ودرېده. هغه ودرېده او عمل خو داسې ملک ده، تاسو ته پته چې نور دغه پکې خپل څه ټکه پکه کاروبار و، هغه د خدای پاک د خوږ نوم نظر شمه. هسې په ټایم کې چې دا سیلاب راغی، دا اوبه رالې، تاسو په کوم ځای کې وئ؟ سیلاب چې راغی نو موږ پسې ډېره منډه راووهله، خو بیا ورسره څه نه کېده. لاس دې پرې نه رسېد؟ لاس مې پرې نه رسېد، اوبه ترې ګیر چاپېره تاوې، نقصان یې کړی دی ډېر. هسې دا نقصان چې د کېده په هغه ټایم کې د زړه نه یو خدای خبر څه حالات دي؟ یو خدای خبر نو دغه د رزق دغه یو وسیله وه. حکومت د نه څه غوښتنه ده؟ د حکومت نه مې دا غوښتنه چې بس یاره د خلکو نقصانونه شي دي، زموږ په خپله هم شي دي، لکه یوازې به ځان نه یو چې یاره زموږ سره یې دغه وکړي، خو چې د ټولو مسلمانانو سره څه نه څه کومک وکړي. لکه د خلکو تباهي ډېره شوې ده او د هر سړي به دغه لاس وخپې خوراک دی. نن سبا په دې دور کې نه څوک کور جوړولی شي، نه پکې څوک ګاډه موټر اخیستی شي، خو چې دومره یي چې لکه څه نه څه دغه ورسره وکړي. دا ټرالي چې د ملبه کې دې پساو ده، دې له څوک د سرکار عمله څو کسان نه دي راغلي دا له وباسي؟ هېڅ هم نشته جي، هېڅ هم نشته، پخپله لګیا یې. خپله لګیا یو نو. قدرمنو دا اصل چې زه خبره کوم دا حق زمونږ د ادارو او زمونږ جوړېږي چې په دې ټایم کې هم د یو سړي کور رانچي او بیا د چا کور رانچي، هغه خپل بچي راوچت کړي، خپل سامان ته ګوري. نو زه یم چې دا ګټې چې کومې دا ملبه چې پرته ده صاحبه، دا نن په ټرالۍ نه ده پرته، دا د دو په زړه پرته ده. خو تاسو دا کمران ګورئ که نه صاحبه، دا په ټرالۍ نه دي پراته، دا د دې بای په زړه پراته دي. مخکې زه نور زونه ریکارډ کوو، زموږ سره اوسئ. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا ته په سکول کې چوکیدار وې؟ زه چوکیدار یم. څه ټایم چې سیلاب راغی تاسو کوم ځای کې وئ کاکا؟ سیلاب چې راغی زه سهار په زما په کې شپه سهار په 5 بجې چې ما مونځ وکړ، زه چې لاړم کور ته، نن ټوټي وه د سکول، زه چې کور ته لاړم او 8 بجې باندې بیا چې دا خوا دغه سیوا شو چې ما ته اطلاع میلاو شو چې یاره خور زیات شو، ته ځان سکول ته راورسوه. زه رالم، چې زه رالم بس هغه هر څه یې ډخ کړي وو، بس ورونه ګېټونه میټونه هر څه یې مات کړي. څه پورې نه و کاکا؟ سامان یې وړی و؟ سامان یې وړی و، کرسۍ ورځي، فرنیچر منیچر دا یې ورځي، دا داسې چاپېره دا سکول و، دا ما لیدلی دی جي. او دا کمرې وړي دي؟ دا کمرې ورځي، هغه ځای کې دغه ځای کې یو کلټین و بهر، هغه هم وړ دی، هر څه یې وړ دي.
دا دنه تاسو په خپله جوړي نه یا بره شړ بوته ټوپ د سامان پکې نشته او تا کرسۍ مرسۍ چې ورځي چې کته راغون کسانو را نیولي او څه او لا پیدا هم نه دي داسې کاکا نن خو ډېره خفګان ورځ ده جی. ستا هم د دې سکول نه د کور یو چوله چلېده ستا پکې هم روزګار و دا سکول خو لاړ تباه شو وران شو هر څه ختم شو اوس به ته څه کوې نو اوس الله مالک ته نو اوس به زه څه وکړم زما له خو شپه او ورځ مې پکې ډیوټي وه او ما له به یې 15,000 روپۍ راکولې د شپې او د ورځې او زما خو دغه یو وسیله وه او دغه یو 10 تنه کډه وه زمون هسې کاکا ته نن ډېر خفه نه یې مو خفه ولې نه یم ډېر خفه یم ولې چې زه به څه کوم ستا چوله هم لاړه شیخه شوه هغه هم لاړه او د پرنسپل او د مالکانانو او د دیو هم لاړه او د ماشومانانو هم ټیم ځای شو په دې کې څو کسانو د سټاف ډیوټي کوله دغه 14 کسان لړ بیکاره شو 14 کسان هغه لاړه بیکاره شو او جي زما سره 15 او جي او قدرمنو کو تاسو نن د منګلور سیمه ګورئ نو سیمه صدا صاحب نن قاتل نه دي یو درد یو افسوس دی سیلاب د ځان سره تعلیم ادارې چې کمی پرایویټ وي هغه موړي دي د سکول سامان یې موړی دی چې څه په دې کې کو د کنټین سامان کو بلډینګ شدید نقصان شوی دی مخې ته ځو نور زونه راپورټ کوو راځئ زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام بادشاہ نوم دی سیده زما نوم امانت خان دی جی دا خپل راغلی دی دا زموږ دا نقصان یې کړی دا ګیټونه دغه ګیټونه دا پردې مردې دې کور ته ګیټونه دا زموږ عرضې څخه په خښته مخته راټینګ کړي دي غټ نقصان یې کړی دی دا وټې مټې په کار دی داسې چې سپورټ وشي دا کورونه لږ بچ شي مونږ ته د دې وټونه لکه پوره ومنو دا خو ویوډیو لکه ډېر زیات راغلی و تقریبا 2 غنټو لږ بد دا خلک نه تللی شو نه راتلی شو په خپله نښتې دا هر څه مکمل بند شي کیمرې ته ګورئ ښه او دا هر څه بند شي او لکه دا کورونه مکمل ولې لاندې وګوره زمونږ دې ته وګوره د دوکانونو ته وګوره په دې کې دا هر څه رادنه کړي دننه دیوالونه هر څه جوړ کول دي موږ ته پکار دی چې خو سپورټ مپورټ وشي دلته خو سرکار وټه کړې وه د کروڑو روپو به نو چې کله هم سیلاب راغی وټه خو لاړه که نه بچا بالکل جی او شو په هغې پوره بد شي جی چېرې دا وټه نه وي خو به ستا کور نو داسې پکار چې دا وټې مټې مونږ ته وشي جي او سپورټ برابر څه نقصان اندازه دې خپل لګوله چې څونه شوي یاره شه جي 3.5 لکو روپو دا شوی دی داسې دغه اخواته دی بل زیږي دا شوی دی داسې پکې د 2 لکو دا پردې مردې ته دي تقریبا څه د 9 لکو روپو نقصان میلاو شوی دی وایه د سرکار نه څه مطالبه شته زموږ د دا اپیل دی چې سره بیا څه تعاون وکړي به دی غریبوالی دی غریبوالی دی جي په خپله د قدرمنو هر سړي فریاد دی فریاد مونږ تاسو ته کېښودو مخکې ته بل زو یو کور دی هغه یې وړی دی هغه راپورټ کوو زه راځئ هم سره اوسئ